حکومت یو درې څلور پیلرې دي، پای کې انتظامیه وي، پای کې عدلیه وي، پای کې مقننه وي. زه د عوامو د نماینده په حیثیت باندې دلته ناست یم او لکه تاسو مخامخ ناست یئ. زه انشاءالله چې خپل حق به ټیک ټاک ادا کوم او د قیامت په ورځ به زه دې جواب ورکوم څومره چې زما ذمهواري. زه ځان د دې علاقې د 3,20,000 خلکو ذمهدار ګڼم، بغیر څه د پارټو نه، بغیر څه د سیاست نه. انشاءالله چې زه به د دې د ځمکې، د دې د خلکو، د دې د زنانو د عزت د هر شي انشاءالله تحفظ کوم. د دې خلکو به زه مدیر جوړېږم او یم انشاءالله. د کمشنر صاحب شکریه ادا کوم ځکه چې دلته کې د دې ناسته دا د ډیویژن مشر دی. زموږ زیاتې د منشیاتو خبرې د دې ملکنډ اوس ورته ډسټرکټ وایي، مخکې ایجنسي وه، خو د هغه خلکو عادتونه هغه شان دي. عرض کوم ډېرې خبرې زموږ داسې چې ډېر مشرانو وکړې او ډېرې خبرې ونه هم کړې. د ټایم کمي په وجه باندې هغه ما ته سرسري به وکړو. کمې خبرې چې د ترقیاتي کارونو په حواله دي انشاءالله چې دا به مونږ وخت په وخت یو میاشت کې زموږ ریلیز وشي. زه به ټولو خلکو سره جرګه کومه، سلا به کومه. دا د حکومت چې څومره محکمې ناستې دي دا د قوم خدمتګاران دي، که دلته کې پولیس والا دي، که دلته کې ډي اس پي صاحب دی، که دلته د انتظاري کسان دي، که دلته د هرې محکمې خلک ناست دي. دا د دې قوم په تنخواه باندې نوکران دي او زه د دې قوم د نماینده په حیثیت باندې دوی له الله پاک د خپل اهلیت قابلیت په بنیاد باندې د کرسۍ ورکړي او موږ له د ووټ په ذریعه کله زه یم پی ایم، کله مخبیدار خاني، کله ذاکر الله خاني، کله بلي کله بلي، هر سړی کې د خپلې حصې کار کوي. زما یو خپل ترجیحات دا دي چې په دې علاقه کې څومره د انتظامي یا د خدماتو د محکمې د سروس د محکمو څومره افسران دي دا ستاسو نوکران دي. دلته کې د کرپشن به انشاءالله تصور لکو او که په کوم ځای کې کرپشن کېږي د دې مطلب به دا کرپشن زه کوم چې نن په شموزو کې، نن په بټخیله کې او نن د دې کاټکلۍ له کنډو نه اخوا پېټرول زمونږ د تحصیل نه 2.5-3 روپۍ ګران خرڅېږي. کم از کم 7 لک روپۍ د ورځې زمونږ د دې علاقې د قوم ته که موټرسایکلې دي، که سوزوکي دي، که موټر دي، دې خلکو ته تېل په کم ریټ ملوېږي د اوګره په ریټ باندې. کمشنر صاحب داسې اقدامات پکار دي چې مونږ د پبلک لپاره هغه کار وکړو چې کومه د پبلک په خیر دي. هر سړي خپل انجمن جوړ کړی او په دې پېښور کې خو ډېر زیات دي، ځکه چې زه کله ګورم انجمن تحفظ حقوق اړتیان او غریبانان او پلانه پلانه پلانه. خو زه یم چې یاره د دې ټولو خلکو د یونین زه ذمهدار یم او د عامو خلکو لپاره چې څه کار کېږي انشاءالله چې د هغې به زه تحفظ هم کوم. دا زما ښی لاس دي، دا خلک به زه کار به هم اخلم او که دوی غلط کار کوي نو لکه دا چې ما کړی. سکولونه مسلې داسې دي چې ډېر کسانو د سکول د خپل سکول خبره وکړه، خو په دې تحصیل کې 157 د هلکانو پرایویټ سکولونه دي، 107 د جنکو سکولونه دي، داسې کالجونه دي، داسې یونیورسټي ده، بورډ دی. د هر یو شي ډیټا زما سره موجود ده. مونږ به انشاءالله چې په ریکنسټرکشن چې ورته وایي، ریکنسټرکشن اف سکول چې ورته وایي، چې کوم ځای کې بلډینګونه خراب دي هغه د هغې به زه اوس ډیو صاحب ته وایم چې ما اوس هم نن د سیکرټري صاحب سره خبره شوې ده، تاسو فوراً ماله په یو ورځ کې دننه دې لیسټ راکړئ چې تاسو راکړی دی هغه سکولونه زه نه اخلم، خو دغه تاسو راکړئ چې هغې مونږ هلته کې وکړو، هغه په پرایویټ کې باندې کار وشي. په دې چکدره کې یو 2-3 سټیټمنټونه دي. نه مونږ له ټیکس راکوي ځکه چې هغوی ته 18% ټیکس چې کوم دی نو هغې فایده ده. مونږ له صرف پالوشن راکوي. زما یو پروپوزل دا دی چې مونږ دلته یو انډسټریل سټیټ جوړ کړو. ما ورته کمال خان خولی و، شو مې ورته خولی وه، د اوسکۍ سره د ټیشو پورې دا میره مې ورته خولی وه، هغوی راغلي دي. خو دا د ټول نه ښه فیزیبل سایډ چې کوم دی د اوسکۍ سره چې دلته کې کم از کم یو 200-300 کارخانې جوړې شي. باقي زمونږ یو 2 غټې منصوبې پرې تحصیل کې چې چکدره بایپاس حالانکې زموږ د حلقې نه ده، دا د اپر دیر، چترال، باجوړ او د لویر دیر شریکه مسله ده. خو سی ایم صاحب په موږ بس حساب کړی و، تاسو د هغې نه خبر یې. بله زموږ یو غټه منصوبه ده سانام ډیم ده، د هغې PC1 په دې وجه موږ ریوایز کړو، په دې وجه موږ ریوایز کړو چې د دې خلکو اونر چې کوم دي نو هغې نه مخکې 30-70 لک روپۍ به موږ ورکولې. د اسمال ډیم د PHDP پراجیکټ دی، اوس هغه پیسې موږ 45 کروړ ته ورسولې. په دې کې ستاسو تعاون ضرورت دی او زموږ د جرګې کار زموږ د انشاءالله په شریکه باندې کوو. که د کالام نه تله پورې کوم روډ راځي او یا د تله کبرات ته ځي، دا به 2-3 کنټرکټر اخلي، د هغې لپاره پیسې وتې وي چې دا روډ لینک اپ شي یو بل سره. چې د کالام خلک
دی خو هم راتلی شي او دا خلک اخوا تلی شي او باقي چې د تل نه چې کوم لاندې سړک دی د تل نه چې کوم لاندې د شرینګله پورې یا څه دی کې خراب دی څه دی کې ټیک دی نو دا اوس نن زموږ میټینګ وشو په هغې باندې انشاءالله چې دا سړک به هم د هغې سره یو شان جوړېږي په دې کې هېڅ دو رایې نشته دویمه خبره دلته کې د ایفیت کالج خبره هم چا وکړه چې ایفیت کالج په چنګره کې او دا به ختمېږي او دا به ګل آباد ته راځي په دې صوبه کې لس ایفیت کالجونو د هغې کنورژن و ډګري کالج ده دا کالج چې کوم دی نو دا سپیشلي واحد یو کالج به وي چې انشاءالله دغه کالج به په چنګره کې او په ګل آباد کې به دا بل کالج په 30 جون باندې د هغې کمپلیشن دی انشاءالله نو دا کالج به په خپل ځای باندې او هغه کالج به په خپل ځای باندې هېڅ د جلوس او د هړتال ضرورت نشته زه تاسو په 25 جولای باندې جلوس راایستلی دی ووټ هم ورکړی دی انشاءالله د هغې زه ذموار یم او باقي زه به منډه وایم زه به کار کوم تاسې څه خبر بنئ